د پاکستان مشهور ټیک ټاکر سندر خټک واده وشولو چې اخر د دې واده چا سره وشو راځئ مینوالو چې مکمل تفصیلات تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټاله نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو د پاکستان مشهور ټیک ټاکر سندر خټک چې تاسو ته دا یاد وي چې دا ترک ته د چکر دپاره تللې وه چې دی هغلته د ترک شهزاده سره د واده دپاره غاړه کېښودله. دې درکه یقین چې دا هم دغه شانتې د پاکستان د سیاستدانو غوندې چې خپل مقصد به حاصل کړي او بس موږ به پرې بګېدي او موږ به سره ټیک ټاک یې سازو کړو او په شرمونو باندې به یې وبشرمو. خو نه مینوالو داسې نه و چې دوی څه ټایم کې ورسره دوی ټیک ټاک یې سازي کړي او دې سندر خټک ته ناچپه یې اخیستې یا یې داسې پرېښې ده خو هغه ورته بیا یې رانیولې ده ورته ویل چې زه تا سره نکاح کوم. خو مینوالو په سوشل میډیا باندې دغه شانتې دا خبرونه شیر کېږي چې موږ د دې ټول هر څه نه چې ځان خبر کړو بیا موږ ویل چې ټول حقیقت خپلو مینوالو سره شریک کړه. خو مینوالو دا خبره دروغ ده. سندر خټک هغه د واده کپړې اچولې وي او خپل زړه پرې خوشحاله و چې زما به مې یوه ورځ دغه شانتې چا سره واده تیار وي او داسې به ځان سازوم. په سوشل میډیا باندې د دې دغه تصویران شیر کېږي او خلکو باندې قسم کمنټونه کوي چې ستا دې واده مبارک شي تم لاړلې واده شولې. خو په لاندې کمنټونو کې ورته ډېرو کسانو ورته د واده اپر هم کړی چې دغه ځای پرېږده او راځه ما سره واده وکړه. او مینوالو سندر خټک سره مینوال سندر خټک بیا خپله هم واضحه کوي ویل چې دا ما ځان نه زړه خوشحاله چې زما به هم اخر کې یوه ورځ دغه شانتې واده به وشي. زما تر اوسه پورې نه د ترک شهزاده سره واده شوی دی او نه مې تر اوسه پورې زه واده شوی. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.